मासूम سترګو کې اوښ کې خنخکاری چې بیا دې په سترګو کې اوښ کې اونوینم هر وخت د په خندا لیدل غواړم. Excuse me, Dr. Sir. اریشما تا خو ماته سبیل غوښتل. بیا به درته وایم ډاکټر صاحب. I can't express myself. Gift. وقت شو؟ Thank you. Lovely. نن دې فرار پرته ده او دا ورځ هم ما سره سلیبریټ نه کړه. زه څومره بد قسمت یم. زما خو ټول خوبونه تس نس شول. زما د هر څه نه د بهر پاڅېدو. خدا راته ووایه چې د ښځې په زړه کې تا ته څه ښکاري؟ دا که نه چې په سترګو کې د وجود لپاره مینه محبت وفا او خلوص. د ښځې په زړه په خلوص ډېر ښه پوهېږي. خدا تر اوسه پورې د ښځې په هکله چا پوره رایه ورنه کړې شوه او نه پرې پوره پوه شو. نو ګنې ته پرې نه پوهېږې؟ دومره پرې پوهېږم چې څه دې په خوله دي هغه دې په زړه کېږي. بیا خو زه ډېره خوش قسمته یم. زه ډېر خوش قسمته یم. شیر زمانه دا داسې دې بوټو سره نښتې. بخیر بخیر هلکه چېرته یې زه درې شغې دي ښکارې نه یار بس زما تپوس مه کوه تا ته څه پته ده چې په ما څه تېرېږي. خیر شه مونږ ته ووایه. خیر نه دی که نه یار یو مسله ده راته په حل یې نه پوهېږم. دا زه څه دپاره یم ما ته ووایه هره مسله به درله حل کړم. دا څه مسله ده داسې وګڼه چې دا دې حل شوه. څنګه حل شوه؟ تا تاړو دا خبره څه خبره نه ښکاري. زه بلکل ټیک ویم. دوه درې ورځې لپاره ځان تیار کړه چې دیر ته لاړ شو. دیر ته؟ ولې؟ دیر کې زمونږ اشنا دی هغه دې مسلو علاج کوي. ستا پوره یقین دی چې زه به ټیک شم؟ انشاءالله زما پوره یقین دی. راځه چې وڅښو.
शराब लहरे शराब लहरे خلک چې څومره ازمایي ازماوي کا خو د مارانو او لړمانانو نه به کم ونه ویني چې ښځې ته د خاوند نه مینه نه میلاویږي نو هغه تس نشي زه سوچ کوم چې زه څومره خوش قسمت یم چې ما ته ستا غوندې محبت کولو والا او زما خیال ساتلو والا د ژوند ملګری میلاو شوی دی نو ګنې ته محبت لوبه ګڼې ځکه چې په دې کې ګټه او بیله دواړې نن مې د هغې څه مووي مې جوړ کړې ده همدا وګوره ما په خیال چېرته روان یې او مه ما کړه ځم زه به دې ډراپ کړم نه نه زه به په خپله لاړه شم ته ټایم مه ویسټ کوه ښه داسې څه خبره نشته زما او دفتر لاره او ستا لار یو ده په تا به ناوخته شي ته افیس لاړ شه زه به لږ لیټ ځم
تا ته باقي پاتې رقم ملو شي خو زما یو کار اوس هم پاتې دی او هم راله سرته ورسو څنګه چې ستاسو خوښېږي هسې یو تپوس تاسو نه وکړم if you don't mind وایه دا څه لیدو کتو نه پس ستا په ډس تېر شو هره ورځ مرګ او هره ورځ ژوند ته په خپل ښځه شکي څنګه شوې د هغې هره ورځ د کور نه وتل کله د مور په بانه کله د شاپینګ په بانه او د کور نه به بهر زیات اوسېده او د ټولو نه غټه خبره ده چې د مینې اظهار به د اول نه ماته زیات کولو هسې یو خبره ده چې خاوند خپله ډېر پوهېږي خو ښځو دا خیال وي چې نه پوهېږي زه ډېر محتاط سړی یم یوه فیصله هم بغیر د سوچ نه کوم زه خو وایم چې داسې ښځې سره ژوند تېرول ځان له دھوکه ورکول دي زه خو وایم چې پرېږده د خپل محبت نه لاس په سر شم داسې نشي کېدی عجیبه خبره ده چې ته اوس هم خپل ښځې سره محبت کې اوس خو زما هر څه د سترګو د وړاندې دي ځکه چې د افراط په یو ګزار باندې زما اعتبار او یقین هر څه تس نس شو being a sincere friend زما تا ته یوه مشوره ده چې ته به هېڅ څوک نه کتلې دا خو به وخت ښیي چې څوک مري او څوک پاتې کېږي الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان تاسو به زما کوم نعمت ته راوړئ د ټولو نه لوی نعمت زموږ صحت دی او د دې صحت حفاظت موږ ټولو باندې فرض دی لازم دی دا د الله تعالی موږ سره امانت دی الله تعالی مله ډېر څه راکړي دي بهر ملک کې چې ما دومره وخت تېر کړ ما ډېر دولت ګټلی دی او زه چې د هغه وطن نه دلته راغلی یم د خپل خاورې ته پاکې خاورې ته د دې مقصد دپاره چې زما د قوم زلمي که دې چې خلک ډېر پریشانه دي بالخصوص غریبانو ته ډېر زیات تکلیف دی او دا هسپتال چې ما د کوم مقصد دپاره جوړ کړی هغه د دې دپاره چې دلته د غریبان راځي او هغوی ته به مفت ټریټمنټ مفت علاج ملایي ډاکټر اقبال دا ستا ذمهواري دي چې ته به ما ته روزانه د غریبانو لیست جوړوي ډاکټر آصف دا ستا ذمهواري دي چې ټول انتظامي امور به سنبالې او هغوی سره به پوره مدد کوئ زه غواړم چې دلته خلکو ته تکلیف نه وي دلته خلک یو خوا بل خوا ګرځي را ګرځي نه دا ډېر ضروري ده ټیک شوله ډاکټر آصف زه غواړم چې تمام سهولیات دلته وي که هغه د الټراساونډ وي که هغه ایکس رې وي که هغه بلډ ټیسټ وي ټیک شو چې مریضانو ته تکلیف نه وي او هغه سروالي بروالي ګرځي را ګرځي نه ټیک دی سر زه به ستاسو پوره هیلپ کوم او څه چې مانې کېدی شي زه به هغه څه کوم څومره چې انسان باندې تکلیفونه راځي او مسایل ورته راځي او هغومره د هغه ذهن پخېږي داسې پخېږي لکه څنګه چې د انسان په وجود کې د ایکسرسایز سره چستي راسي انډرسټینډ تاسو ټیک وایې سر ډاکټر صاحب داسې ښکاري چې تاسو خپل ژوند نور خلکو ته وقف کړی دی ګورې ډاکټر اقبال کوم خلک چې د ژوند نه مایوسه شي که نه نو هغې ډېره خصمانه غواړي هغې به ډېر زیات خیال ساتي هغې سره به ډېر زیات په مینه محبت باندې خبرې کوي پوه شوې که نه ډاکټر آصف څه چې دی خپلې پاکې خاورې ته راغلی یم که نه ما یو مشن راوړی دی کله چې ما زه په ټي وي وګورم یا اخبار کې وګورم چې یو زنانه سره د بچو ځان د ټرین لاندې راولي یا څوک ځان ته ګور لګي یا د بچو سره سیند ته ټوپ وایي یا خلک لګي یو بل ژوندي سیزي ما ته ډېر تکلیف رسي دا هسپتال ما د دې مقصد دپاره جوړ کړی دی چې موږ دې خلکو سره مدد وکړو د دې علاج وکړو د دې ذهني تکلیفونو نه ځان خبر کړو او دوی سره پوره مرسته وکړو دې مشن کې به تاسو ما سره خامخا تاسو ځوانان یې د دې ملک فیوچر مستقبل یې نو تاسو ما سره دې کې پوره مرسته کوئ شپه او ورځ به په ځان باندې یو کوئ اوکې پرامیس ډاکټر آصف څوک چې خپل حالات بدلولی شي که نه که هغه کوشش وکړي نو هغه خپل قسمت هم بدلولی شي زه په دې حالت کې ډېر خوشحاله یم
की